هیڅ ضرورت نشته او ته به ایمان ځان سره نه وړې قطعا به نه وړې ادا نه چې لږ وړې که ته وایې زه مالدار یم نو د قارون نه مخکې که نه شي تللی قرآن د زمانو مالدارو څنګه لاړ موسی علیه السلام یې سپک وګڼه او جو هغه برابر شو چا چې نیکانو ته سپک نظر کړی دی هغو خرڅ نه درلود انګریز د یو حق پرست عالم په قبر تېروته ویې دا هغه دی چې موږ سره مقابلې کولې وي هغه دی اورې بلکې په قبر ور الله غیرتي ذات دی جاز کې دغه دی وخوته او ته ټول جاز ور واغسته الله لږې کړه دا خو ټول خبر دا یو کرنټ لګېدلی دی وروڼو دا یو تار لګېدلی دی دا کتلل دي چې دا تار څه دی پورې تللی د علما ربانیینو د دوی د خبرو دا تار مخکې روان دی دا محمد رسول الله سره دی دا مخکې الله رب العزت ته تللی دی دا د هغه ځای نه راغلي خبرې دي ملا غریب خو د نئی مثال دی نئی جواب وړي سوال جواب وړي زموږ اټه دا دستور غم خاطر سوال جواب وړو اوس خو د دور بل شی راغلی حقیقت ښکاره شوی دی د سړي ته پته راغلی تاسو ته وایي حقیقت ښکاره شوی هغه دور کې دا خو د خدای طرف نه یو سوال جواب دی که ته د یو خبرې مقابله کوې نو بیا خو هغه ته تیار شه هغه ته چې چا پټې ولي زما خیال سره لټې خڼې لګېدلې نو څه به کوو د علما ربانیینو حق پرست علما خپل لاندې لاس کېدی ستا بچي ته ستا بچی ته دا ښایي چې دا دې مور ده ګوره نږدې نه چې خبره د کور ده او دا دې خور ده دا د خور ده ته څه کوې الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي دنیوي تعلیم پرې وکړی خو دیني ورسره وکړی لکه زما کې یو سړی مړ دی د هغه پلار مړ دی هغه زوی لندن کې اعلی تعلیم ورته دوی کړ هغه راغی هلته نه دا خلک جنازه کوي هغه څه ترتیب کوي هغه دا ټک ټک ګوري هغه تربیت هلته شی دی هغه خبر نه دی چې دا څه دي دقسې ولاړ دی خلکو مسلمانانو رشته دارانو جنازه وکړه حق یې کړ خو هوښیار دا هلک هغه ځان سره د انګلیش کتابونو سره شلېدلې پاڼې راغوستې د سره انګریزي اخبار پاڼې راغوستې دا یې ترخې خلکو چې قبر کې قبر برابر کړ خاوره کلکه کړه د خدای په حوصله رسئ چې زوی خپل حق ادا کړي وایي چې زوی ورسره اوس چل کوي پلان خو د پټ شوی دی هغه ولګېد د انګریزي اخبارات او دا د کتاب پاڼې د انګریزۍ دا یې قبر له پاسه کېښودې ټول له پاسه یې قبر پټ کړ بیا یې وایي بابا جي تا ما ته دا تعلیم لا زه لندن ته لېږلی وم ما له نور چل نه دا دې خلکو چې څه وکړه لیدلي مې نه دي زده کړي مې دي تربیت مې نه دی شوی تا چې کوم تربیت کړی دی د دې ژبې دې کړی دی دا ما ستا له پاسه کېښوه او ما پرېښوه که دې باندې ستا څه فایده رسي نو تا ته دې ورسي که نه رسي نو تا دغه کار کړی دی ما د تا سره دغه احسان وکړه نیک بچی به ستا جنازه وکړي عالم د کلي به هم موجود وي هغه عالم به ووایي ته یې زوی عالم یې زما نه زیات ستا زړه خوږ دی ته د خپل پلار جنازه وکړه ودې کړي داسې خبره خو نه ده نو دیني تربیت بیا دا نیم قوم دی زنانه ستا پټو کې د دوی حصه نه میلاویږي که تاسو ترصدي ورکوئ به زموږ اټصدي حصه نشته یو کرونا باندې ډبل ډبیټ ولا ورکوي هغه چې د بازار نه موږ کلي ته وړو نو لارې کې یو بازو اړتاو شي هغه تس نه شي دا خو حصه نه ده حالانکه قرآن کریم کې میراث ذکر کوي نو څه وایي هغه وایي د زنانو له حصه ده په شان د سړي د سړو له حصه ده په شان د زنانو فللذکر مثل حظ الانثیین دا تعلیم سره کېنه دا څنګه قرآن په کوم انداز دا ترتیب بیان کړ و دا اهمیت ته اشاره ده سړی خو ځان ته څه وایي خو نه دې سړي له ګوره مې دی ووخت دې سړي له اهمیت یې ورکړه د زنانه حصې ته دې سړي له په شان د حصې د دوو زنانو دی اصل یې په دې کې زنانه وګرځولې
दावली अल्लाह रब्बुल इज्जत पतावा रुसु सुकूनवर की शागियात रहमतुल्लाह अलैह तबलीगी जमात बानी मेवात हिंदुस्तान के वज़ीर अल्तरागले उलमाओं ने तपोसु को इलाके के कम दीनी का मेरे अगले हजरत तमाम तकरीबन मसाइल बन खलक को शेरे को यौ शेरे के मिराज की सनोर थे नौर थे हाँ बे तकरीर करे रे बे मेवात वालों दास खल को जन्नत की सनिष्ठा जगह अपने मिराज के पुनः बचोले सनोर थे ना खलक के राम शिदासी मन कोई मन टोल दिनो आवाज से वोशलो अजनत होली जमन पसीब लिखले शिवी और मौला से कोई सा जन्नत के दे निश्चित अगर सो पोरे च प्रदे हक पे न और करे सा जन्नत के दे निश्चित और उनमें से नजदीक हुकूक वाला तपोस बदले की नजदीक कोर के जाते शेर हदीस साहब की नबिया गवन नबिया बखले नबिया बाप मर्दान तो जुलू बेटे जबदा हिसाब की जैसा अल्लाह ने पहाड़ रहमो की वेशे ऊपर दीनदार बने मजे आप वो जन्नत दी लेकिन अभी जन्नत यो लार बंदा कदा लार ता इख्तियार कड़ा खोटी कदा कागला इख्तियार न कड़ा जन्नत न कम देखी बे को पेशे निशे सो पता मके के म वली पता रो खाल पता मको न पता मको ना नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा यो सही जनाजे ना यो कसमर दे तपोसे को सासु दे रोर बाई बने द चाहक के या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बने खोटे हकुनरी विसल्लु अला साहिबिकुम तासो पर अकल रोर बाई जनाजा के ज मोहम्मद तद जनाजे को तत्यार नेमा खोटे तत्यार नन तबाईदा सरद मोड़वाली ना सरद से डेरवाली ना तो दमा हकलान दिखे दोस्ता हकलान दिखो अरवान जन्नत तयू द दावने वे जन्नत कनो न बेला खेरो द दोजा दावा हो यो न कई चले रवान अला मुला से प्रेमाला दवा पर मुला से दान ला पता से कम काट रवान दे तब जन्नत तो बुझी मुला से बने हो घर में पीटे हो कहा के अदा को उच्चत सड़े ने उच्चत तो अंबिया सर भई कहा के अदा न कोनो हो दद सर के तमाशी दियाता अल्लाह ने उन दलता व शर्मई ना तो सो ऐसनो डेरा ग्राना डेर बोले के हनन के जान पर कुल में बर आका के जानम के बगरजी खलक वो ऐसे दिया ता सगुना वर्दोन मंग पे जन्नत तरालू ता पर मेंबर खबरी कोली मंग आका वो मनले नो वो जन्नत तरालू ना तो विमावी होता काता नो तो उस वेदा तो वाश अमली शेरिशे देवने नमन तकरीर का असर निशे मुरा के मेंबर तकरीर मंगूर गया ददन नमन खुदाई का लागला से दावली दसी हुई राशिद के बुखारी तारीख गोरा अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह चौक की तकरीर की इन दोनों जंग रवान जंग चरा गए डोलाई दा असरा दुलकीरिया बाजी अगर मिशर दा जंग वाला गलिश है मुसलमानों से प्रोग्राम दे शोर मका गलिश वोदरे दद कुरान बारान दे शबीगी कुरान बे अल्लाह जवाब करियो दाइवान जन सुशित ले मका रोड आजाद दे निशित दे कुरानी करीम राउनी वल दे असरातु इंदुरउनी सिकरउनी घंटा वशवा ज्यादा वशवा ब्यागा चाची ने जुआ दो मिशर द जन के सोको अगर आगे शाजी खुदाई लिहाजो का अखबल खुदाई लिहाजो का पमन तरस का जमाने जुआ दे तबाक ये भाई मैंने क्या कहा है ओ सा कुरान में मिलेगी तने कुरान का शाजी गलश लको बिच रवानी जन रवानी जमा कुरान दा मजलिस न पासी जनासिम जमा मजलिस का कुरान न पासी और इधे बकला मस्ती अद शाजी कुरान इंदुरा नसी न जमा ख्याल सर सफर दे फर्क से ढेर फर्क अल्लाह जमन पहाड़ बनते रहम की नूरों प्रति हक सर अमर से नूर गुरुनों में शेता तब अल्लाह माफ की के मेरा वानश प्रदिशी सर नशे माफ के बल तरबियत दे रातनुन के नस्ल ओके
دا علما در په در ګرځي الله 2 روپۍ راکړه 3 راکړه چنده راکړه ستا د ژوند ستا د لور تعلیم کوي که نه بل څه کوي نو نه دې کوي که نه ځان یې دوکان واچوي نو ستا هغه به بیا څه وایي هغه به وایي زه به دغلته کور اخلم په نکاح به دا خور اخلم ژوند صحیح ده په رضا اخلم که په زور اخلم په غلې اخلم که په شور اخلم زه به دغه خور اخلم د دې علماو په موږ تاسو لوی احسانات دي ډېر احسانات دي لږ ورځې مخکې پېښور کې 50 زامنو خپل پلار ډیران ته وبرلو اخبار کې معلوم شي خټوم باندې بیا د هغې نه لږ ورځې مخکې 10 هغه خپل پلار مړ کړ 10 زامنو یو پلار ونه ساتلی شه دا ولې دې 10 ته یې دا نه دی ښولی که دا یې ښولی وې نو سورې بقره یې ښولی وې سورې نساء یې ښولی وې وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا عبادت د الله تعالی او کوي مې صدارو الله تعالی سره عائشه وبالوالدین احسانا مور پلار سره احسان مور پلار سره احسان بیا وینو بذل قربا خپلوانو سره احسان دغسې بیا ګاونډ یتیم مسکین وغیره خدای حقوقو کتاب دی د تلاوتونو شی نه و خلک راغی تلاوت یې شروع کړو تش تلاوت دی ته تلاوت مونږ هم کوو تاسو کوئ ثواب دی خو مقصد یې دا نه دی دا د پاک رب العزت یو خط دی مثلا دې نه ته لاړې زه چې ستاسو پېښور ته مخه ده ډېره اسلام آباد ته به کمتر ځای من چاته نه مریض په مخه کړو اسلام آباد دې ایستلی کړي لوی ډاکټر دوايي ولیکله فیسونه ټیسټونه دا تجربه اړ یو زمانه زیاتره پکې پیسې ورکړي ښه ډاکټر او سپیشلیسټو دوايي ولیکله دا د مرض دی دا د علاج دی دا د پال دی ټیک شو دا دوايي واغسته سهار مالې دی راغی دا چټ یې راواغست دا 3 قسمه ګولۍ دي په 3 ټایم به 10 سسټې والی او ستا علاج به وشي یاره ډېر ښایسته ډاکټر و ډېر ښایسته دوايي ده ښکل کړو هلته کې دوايي هلته ځوړنده ده استعمال نه کړه په دې لوستلو به دا مریض جوړ شي نه جوړېږي یاره نو وایي دقه مثال دی که په ساده خبرو پوهېږئ دغه مثال دی هغه د ډاکټر بیا هغه دوايي 2 3 4 نمبر پورې ده دې کې دوايي 100% اصلي ده 100% اصلي هغه ډاکټر د دارو په ډیګرو مخې ته شی وي په سفارش په ضمانت په 10 لکه روپۍ باندې به مخکې شي څه شی به ورسره پوره نه او دا چې موږ ته میلاو شوی دی دا په صحیح انداز میلاو شوی دی دې باندې صحابو وینې پرتې دې باندې عثمان خپله وینه قرباني کړې موږ په میراث کې میلاو دی موږ وایو چې دې خوا معلوم شي دې خوا معلوم شي منځ کې موږ یو او داسې محفوظه لکه دا مېن کې محفوظه دی دغسې جنت ته حورو ته ورسو یارونو په دې کې جنت نشته داسې جنتونه شته نه داسې جنتونه یې انبیاو نه دي ورکړي چې دې غاړې معلوم دې غاړې معلوم چې وګوره دا سره محفوظ جنت ته روان دي انبیاو تاریخ وګوره علما ربانیانو تاریخ وګوره عالم دی بادشاہ یو زنانه سره نکاح کوي دې خبر شو وی صاحب دا عدت رضی دې کې نکاح نه کېږي هغې نه وروسته کې کوي نو ښه کېږي هغې د مناسب خوله واضح ما ته وایي زما زړه غواړي زړه چې زه نکاح وکړم دې سې یو دې ورځو نه کېږي او زه کوم تا سره چې ما نه څه کېږي که سره وکړو ټول غاښونه ترې وباسئ ټول غاښونه ترې نه ووکړل وی سوچ مې ونه شو په دې سر والا ټک وهی که کړی کې په دې سر یې والا ټک وهی وی زه حق بیانوم دا میدان د علم دا منبر دا ډېر ګران کار دی 100% صحیح معنو کې اسلام قوم ته پیش کول دا ډېر لوړ ګران کار دی دې کې به پلار مقابلي دې کې به تره مقابلي دې کې به قوم مقابلي دې کې به ملک مقابلي دې کې به ټول مقابلي دي دوی مولیان ماشي وخوړه یا خود راځي وخوړه تاسو چې وکړو خو وخوړه ما ته یو کس وی که زه لاک ریالونه په عربو کې ونه ګټم نو زمون د کور کاروبار ټپ شي مېرون مونږ خو په 15,000 باندې خام ماځې سره شریکړي ګرځو ښه
ګاډي پکې عموماً پکې واخلو کله کله خو زموږ د ګاډي سلنسر لږ نری د مالدارو د ګاډي سلنسر لږ ګټي ما خو پرته د تللو کې دا فرق معلوم کړی نور مزه پوهېږم نه پرېږدم پوه شوې دغه فرق په دې اتو زره موږ واړه هم ساتو په دې ډوډۍ خورو په دې چې کوم دی درځل مالټې هم کور ته راوړو ته لاک ریال ګټې او هغې کې ته چې کوم دی کرونا نیولی وی زما 15 بچي دي 1 लाख روپۍ سکول فیس دی داسې څه سکول دی زموږ راټک تاسو راغلی نو در پته ده 1 लाख روپۍ د یو وړوکي فیس دی 15 بچي 15 لکه خو صرف د هغوی د سر زه ورکوم ما خبر شیم چې چېرته قاري صاحب 100 روپۍ غوښتي او تاسو سره جنګ کړی نو تاسو خو په دې لویه قرباني دی یاره چې ته صفا جنتي نو چې کله په دې لارې تېرېږم تا ته به ګورم ته ته جنتي د بل تعلیم لا لاک ورکوم دیني تعلیم لا که 100 روپۍ را باندې راغلي دا اوس هغه ورته ورکړي دا د مودیانو قاریانو څه مصیبت جوړ کړی یاره بس دین نه څه شی جوړ کړی اته د بل څه نه څه شی جوړ کړی هغې الله شته دی نه نشته دی د هغې تعمیر شته جومات چت به وشي 10 کاله به دغه شی دی هغې پلستر دی ولې میلاد کاته وایي دا به خدای کوي یار ورو خدای دا کارونه نه کوي دا ته به پیسې ورکوي نو هغه به یې کوي ګیرې راځه زما تا سره اتفاق عربو ته مه ځه دلته دکان مه اچوه تجارت مه کوه پټي مه کره ټریکټر یوې مه کوه هېڅ مه کوه دغه کور کې کښېنه خدای به دې مړی موړ به شي ریتوا نه پاتې شوې که نه مړی په خدای پسې مړ به یې سړیه ته ګټه نو ته څه شی خورې ته خو چې سهار نه روژه ونیسې ماښام جنګ ته تیار یې چې روژه پې لګېدله حالانکې په روژې دی ورکې الټه خبرې دي موږ الټه روان الټي گنگا چل رہی اللہ زمین حال مانتی رحم کی ماتا آیت رس سے ایمشتا قرآن کریم وَيَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُمْ یاد کہو زنانو آج ستکون کی لستی کی من آیات اللہ دا اللہ رب العزت آیتنا لستی کی دا یاد کئی زنانو پتا حکم دے چونکہ زنانہ پا کفارشی اغو خدمت کی معرض درخواست دے چیزا اللہ لحاظو کئی بخاری شریف قرآن کریم چکم مملس کرے ددی لحاظو کئی ستاسو تلل با دا سیوی روان قرآن پاس ستا تلل با دا فاطمی پشانی ستا دا طول کلی بچائی بلشانی بزی ستا جامع با دا فاطمی جامعی رضی اللہ تعالی عنہ ستا غیرت با دا فاطمی غیرتی چیزے وفات نمخ کی حالت با ٹکنو پوشوا غسلیو کو وخاون شتلنا کور میں چراغے ورطوا کتا چتا مرشم نظمات جنازہ دا شپیو باسا چه درازی دا پتاو نلگی چه دا فاطمہ پرتا دا پتاو نلگی ریون علماء فتوہ دا ہمارے لیے یورپ کی ننگی عورتیں نمونہ نہیں ہے ہمارے لیے فاطمہ نمونہ ہے فاطمی تگورا یورپ کے سشیرے بربنٹیا کمان نے راشم آسا دا خرٹ اٹوان بربن کر دی کسا تو کارتا پرتوگنا ہوندی دا دیوزے کہ مانی اونی دا پرتوگنا دا دیزے دلارے کمرا مجھے سکی ٹیکس واری کسل گورا پرتوگی ناو پوشو مجھے زمان گاڑتا ہم نہیں دادو پرتوگ وانو سانگانو ہم نہیں زمان گاڑتا میرا زورتا بندہ ہے نہیں کہ ترقی کمال ہے اللہ بددو صفت کرو چیدو بربن کر دی سپی اور سپائی بربن کر دی یا وہ صفت نے دیکھنے روشن خیالی ستا ہوئی بیانن پر رزو کے دا سے رز دا چه دا بربنتیا جشن پکی منا لی ولٹائن دا یو سڑیو پادریو دا انگریزانو یو ملاو دا غسی بلا یو کرونا ورسر عبادت لوا
د سوچو په دا موږ عبادت کوو د هغوی په مذهب کې د دې دواړو نکاح نه کېږي دوی سره عبادت کوي بس جنت ته روان هغه ته زړه ووایي چې سړی څه خبره جوړه کړه دا کرونا ځان سره کړه دا چې کوم سره عبادت کوي هغې ته یې وایي دا 14 فروری باندې که پادري او لکه دا اپس کې چې ته ناسته ولاړه وکړي نو د دا ژوند روښانه شي هغه ویل صحیح ده دا دوی یو ځایوالی وکړو ټیک شوه کافر یو ځایوالی وکړو دې نه عام خلک خبر شله هغو راغله وسړو کافر شله وایي مونږ خو په اعتماد او ورانې وکړو ولګېدل دا دواړه یې مړه کړه نو چې دا یې مړه کړه هغه رز یادګار مناوي زما رور مسلمان وي مسلمانان وي آفرین په تا باندې چې تا پلار کلمه ویلې وه او تا هم ویلې وه ته دا ډېر څنګه مناوه ته څه تاریخ ګورې که نه ګورې هسې مناوئ کافرو زنا وکړل نورو مړه کړل هغه جشن هغې په غم کې هغې خپل سچلی دا د دوی زړه لګېدلی او راځئ چې موږ دل لګي وکړو زنانه نارینه یو ځای کې جشن دې مناوئ او دل لګیانې دې کوي یارونو من تشبه بقوم فهو من چا چې کوم قوم سره مشابهت اختیار کړ هغه به د هغو نه پاسي هغه به د هغو نه پاسي کفري رسمونه او مسلمان دا چرته څه حق جوړیږي د کفري رسمونو او د اسلام ته څه تعلق دی چرته څوک چې د چا هغه شکل صورت اختیاروي هغو سره به پاسي ستا خوښه د هغو سره پاسه نن ورځ ده بارات به ووینې ته سالم پاکستان کې دنیا کې مناویږي دا نن 14 فروری څه چل دی هلته هغو دا کار کړی دی موږ هغوی په خوشحالۍ کې جشن مناوو ته د محمد رسول الله امتي څه غیرت خو پکار دی په پښتو غیرت کې نو خدای په دین یې نه کوي خدای لحاظ وکړه سړی ته به څه کوې ته په کومې لارې جنت ته الله رب العزت زموږ په حال باندې رحم دا بچی چې کوم قرآن حدیث وي د دوی خاندان لا خوش د دوی خوشقسمتي وه مبارکبادي ده استادانو لا ده چې دې فحاشه او ریانۍ دور کې با پرده هغوی قرآن حدیث هغو ته وښو نو زه څه ووایم چې دا څومره احسان یې وکړو ما سره دا ته لا شتې ده چې زه تا ته وزن وکړم ستا بچی به ستا بچی شي که قرآن حدیث یې ووي ستا زوی به ستا زوی شي کینې 80 کالو بوډایي خپل زوی په 13 چوټکۍ حلاله کړې ده سر ګوده کیا غوړه دی په څه شي حلاله کړه په 4 مرلې ځمکه باندې کنال 5مه حصه ویله زما په نوم کاږه ویله زما ګور کفن دی تاله نه راکومه یا ولګې چوټکۍ راوړله هغه یې شي حلاله کله چې حکومت ونیو څه لښتې مخکې ورته وښولې نو هغه وایي دا ما 4 مرلو حلاله کړې دا چې دا ورسره نه یارو زناور زري شي خلک زناور له دا چلول نه راځي دا موږ له چې راځي موږ چې کله خپل حیثیت نه وغورځېدو نو د زناورو نه بدتر لاړو قرآن وایي که انسان زناورو نه بدتر دی راشه ته به دا څه وایي دی میخه خپل مالک پېژني چا چې ساتلي هغو ته پته ګډه بیزه خپل مالک پېژني سپی راشه وګوره خپل مالک پېژني تر یو کور نه لاړ شه سپی تا سره ځي پیشو تا سره نه ځي پیشو کار منګک سره دی منګک کور دی ته کوم غټ ته ځي ځه ځان سپی مالک سره ځي سپی خپل مالک باندې غیرت کوي ما لیدل دي هغه سپي چې مالک یې مړ دی هغه اندازه اخیستې ده 100 هفتې راځي د هغه په قبر باندې پانجې خي او سرې اوس زوی دومره محبت نه کوي زوی ته په قبر نه پرېږدي سپی پرېږدي د سپي خوی دی بل سیرول بل تباه کول بل د خولې نه اخیستل او خوړل سپي مالک وپېژنه ما تا وپېژنده صحیح معنو کې نه پېژنه دیو جن قرآن چې په موږ ګد راکاږي که نه د زناورو نه بدتر دي ځنې د زناورو نه بدتر دي
जनावर ताव शोज अलाल को वखबे खुतार ताव शुई साने दी सुगना राजी ना को वखबुरी मखबल मालिक प्रेसे देव जना जमंग न पैदा जमंग न मनी सो कलाले सो डेरान तोड़ दी सुख सकी सुख दाद हुकूक किताब दे दाद पर जीता वो खाया सा बच्चे तापस बदवा की रब रहमहुमा ए अल्लाह ताला पर द्वारो रहमुका कमा रब्बायानी सगीरा ए अल्लाह से उड़के लेकर तबदुबनी रहमुका कमा रब्बायानी सगीरा से उड़के लेकर ना कुरान ना इंसानियत रे बच्चों को शिकोर बच्चाई कुरान इस्तक ददीन बखानदानुन मुसलमानान शी दखपल बच्चों तरबियत पर सवाद इस्लाम पर तर्ज और तरीका बनी गई दुनिया माशरों से बदली खुदा दी इदारा सातल डेर हसास कार दे उलमा पे पुई डेर हसास कातर अगर के लिए दो एहतियात कई बेइंतहा एहतियात बलदौर दासिले थे खबर रखब के वो तेरा देखी 10 मदारिस और हिफाजत कवल डेर लो इकराम का और अल्लाह दूर तौफीक वर्ती दे तकबले बचाए ले गए दीनी मदारिस नदी ताउन काफिर न कई दा पमाता दे दा जमास्ता फर्ज दी शाह सरफरी से फरमाई रहमहुल्लाह अगवई ये लोग देखल को कुरान करीम तालीम जरूरी गणले सहैसियत व सरवे ये उलमा के वजूद को जरूरी समझते दी बालत उलमा कदर कहो न दो कुरान कदर रिश्ते वसर न दो आलिम वसर कदर दस देना रहा और द डोड़ा न दामक की जरूरी उलमा लिखली कुरान इल्म द डोड़ा न मखिरे स्ताद पैदाइश ने मख के कुरान इल्म जिक्र करे अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान मेहरबान बादशाह तालीम वर्ग कुरान पैदा एक इंसान तब खुदा पकारो पैदा एक इंसान तालीम वर्ग कुरान वर्दा बर तरीका इख्तियार करा दादा दीदी कदर कीमत ज्यातुल्ला सा ज़हन के चलदे कदर राशि सा द पैदाइश ने मख के जिक्र द दियो को न तो खुराक ना दे इल्म जरूरी है दा दो पे जान दो दा ता अहकाम इज्जत करो ता तो पता लगी दा दे मोर दा दे खोर दा दे दूर दा दे तरवे दा दे उस्ताद दे एदा जुमात दी दा उजरला दा खैरो दा ये बेटे खबर ही नहीं दा उस दर्स कुरान करीमी हर कार लचुटी वर्का दा दिलवाख वर्का न तब पोशी सेल न पता बनी की द फातिहा व अन्नास पूरे ता तबो को ए दादा दी के सौदादा दी सूरत के दादा और दी के दादा खुदा पाक सौदा तबलक पखवान पोशी के दा सीधी अल्लाह ने मन पड़ी को की शेख गुलाम हबीब से रहमहुल्लाह ताल्लुक कुरान सर बेइंतहा मोहब्बत कुरान सर हर आलिम हक परस कुरान सर मीना अभी बवी जमा अरमान दे जमा पसीना कुरानी अजो फाच जरूर पसीने कुरान उलास की अवजान करदा नहीं हो अगदा वक्तना पाशवी अनोर यारेगामा उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बारक लिखी दादा खुलफाए राशिदीन नो पसे कसो और दादा हुकूमत पशान द खुलफाए राशिदीन अबू बकर उमर से पशान यो कसराने वर्ती उमर इब्न अब्दुल अजीज हां जी वे तो बादशाह ता सिखे जमाना का सब बच्ची में सबा सफरी और तो ये रोरा जमा बची द दो हालतनु नबार नदी
زما بچی د دو حالتونو نبار ندی یا با زما بچی نیکانی یا با زما بچی نیکانی ایا با زما بچی بدانی بد خلق بئی یا با نیکانی یا با بدانی که زما بچی زمان رستو نیکانی نو زمارا قرآن کی ویلی دی ان ولی اللہ الذی نزل الكتاب وهو يتولى الصالحین کہ صالحینو زمان رب کا ساتھ دے نہ بیوگے کئی نہ بے شرمائی نہ بے رسوا کئی نہ بے عذابئی مال سرم دے صالح میں دے بچے خدای سی موار او یاد ساتا و سوال کون کیا کہ زمان بچے مجرمین فلن نکونا ظہیرا للمجرمین زمان رب دا مجرمانو تاون نکی نزوم مجرم لا پٹی کٹی سروسپین نزیاتون واہ اللہ نے ملت دسی بادشاہان رہی بدین کوئی بدین کوئی اچھو ویا قل هو ولم یولد ولم یولد سنگے بھی مانو نراجی حضرت مسئلہ ما یاد کرو گیرہ نہیں او زما خدا ہے ولم یولد ولم یولد ارے بھئی کیوں یہ خطا لکھا گیا تھا دا ما سر چٹری کر دا ما تا خطا نکلنا موشد ولم یولد ولم یولد اللہ جن بحال منتی رحم کی لا خبر اخلاص ان المسلمین والمسلمات یقینی مسلمانان سڑی مسلمانان زنانا شکایت کو اے دا اللہ رسولہ سنچر سڑو تذکرہ کی گی دا چھ قرآن زمان تذکرہ نکی آبوئی یو مساوات وقت ہے اس کوئی منگا سڑی برابر یو منگو سب برابر والے بو نشی گرانا لاہور کی اوکالی جشن مناوشیو مینار پاکستان سر چکم سن مہیر دے او اقوی ویلیو چو والینا چو یو سڑی لسالور نکاونا جائز دی نو دی یوی لسالور سڑی والی جائز دی دا زمون دا کالج تعلیم افتاو دا نارا لگولی ولوی اگر دنیا تا حقیقت خکارا ہو گیا نما خپل زیولی سوچکو میں خطا کی دا یوا یادوا چی دی یو سڑی نو دا ٹھیک تا یو بوئی مالا کڑی اگر بوئی سنگ چی خوخی دا دی سڑی جو لگ بیو لڑی اگر ورطا کہ اگر بوئی مالا دالا نو ٹھیک تا چی دد دے پالا نو پا ماسو لگے دل دے وہ پالا دا پالا کہ اگر مالا جوارا و تارا رانک وارا خوچ رازی جو مصیبت سر دے اقا بولے پاکے چہ دی یوی سلور شی اسی ساک کرو یوی مالا جوارا رہا بلوی دا غانم بلوی چاول سپین بلوی نا ڈالتا کے پھٹ کی دل پلار بے پورے کی ماکر سر پورے بنے کورونا پیدا شو یوی زمان بلوی زمان بلوی زمان بلوی زمان علاج بہو کی بیسا ماما یو کرونا ددق یو کرونا پیدا شو سشے دے زویو شو ٹاکے پہ اکڑے خلقو خوشحالی پہ اکڑے نصبکو دا اللہ کارون کے گوتی موا ہے دا پچھلے تارون کے گوتی موا ہے دا انتس خلیقون کی قسم پکتے کی کلمی ترگی مزگار کی صاحب دا نو باسی نبی آوائی کلمی کر نو دا خدای کارون کی گوتی موا دا پچھلے تارون کی گوتی موا لگ سور کی اتڑا پل ٹٹو گزارا او خپل رب تا ایجا خپل اظہاروں کا یا اللہ اجزانیو کمزوریو محتاجیو اللہ زمان پحال بنتے رحمه رونو تری قسم گاون دی یو گاونڈی یو حق تے چسر کافر دے دا گاون حق ادا کوا دویم گاونڈی دو حقو ندی مسلمان دے پا گاون دے دا مسلمان دے گاون حق دے دریم دری حقو ندی مسلمان دے پا گاون دے او رشتہ دار
نو زمونږ اړته خو دا رشته دار چې دلته مونږ وي بچه ته به مونږ نه په ارام خوب نه کوي افسوس چا سړي والا چې څه ترتیب یې هغه ترتیب جدا دا درې حقونو والا مونږ برابرو لږ اوس د قرآن منونکي خلک مسلمانان یو که مونږ باندې ټکي کړي دي خلکو مونږ ته بان ویل دي مولي صاحب بان شکایت شو زمونږ تذکرات په شان د سړو نه کېږي دا مونږ سره ښه کېږي نبی علیہ السلام تا شکایت شو بل رضا آیت نازل شو حضرت منبر تا خود کتان سو تپوسی قرآن کی مساوات والا آیت تو خیو راشا دادے دی کسی پتو نگی برابر تذکرہ دا سڑی کئی نا دا زنانا کئی اللہ رب العزت کے کم حقوق زنانا اور کر دی دا دنیا ایس مذہب دا سے حق نڑے اور کرے کنی دا نٹ دور دے عرصہ حقیقت کارا دیتے پیش کر چپلان کی مذہب حق ورکڑے کتتا ہوئے چہر سے کہ زنانی آوازات دی گرزی تو ستاتا ہے بولے شکایتوں نے سوال آزی یروی وہاں چھیڑ کیوں ہوئی بھائی چھیڑ اس لیے ہوئی ایک مرد تھا اور ایک عورت تھی جہاں پیٹرول اور آگ جل رہی ہوتی ہے وہاں امن نہیں ہوتا پیٹرول اور یہ اسے کہے پیٹرول اور نہیں اسے کی گیا زمارو پیٹرول اور نہیں اسے کی گی بیادے کہ دا جنمک اور قصہ اچھلا سچ کی گیا کبھا کی پوشوی اللہ تو حال رحم کی یقین مسلمانان سڑی مسلمانان زنانا چاہتا ہوئی مسلمان المسلمو من سلم المسلمون من لسانی ویدہی مسلمان غصوب دے چاہت اللہ اسنا تجبنا پر مسلمان بچوی من تاسو کې چې څوک وایي چې هغه نه بل بچ شي تر اوسه موږ زه خو نه شم ویلی موږ څه نه څه خبرې چا پسې وکړي لکه دې ککړی نه وي که نه خو څه نه څه خو به وي مسلمان هغه څوک دی چې د جبې لاس نه بل بچ وي دې ته مسلمان ویلی کېږي حج والمؤمنین والمؤمنات مؤمنان سړي مؤمنان زنانات دا کہ اگی تپوس نوے کڑے کو خوان نو کر اگی تپوسو کو گر آیت رہے مومنان سڑی مومنان زنانا ربا مومنان نپی جنو ہر یوی مومن چاپا کے پل زلل مومن خیری نمی مومن نا مومن سوک دے المومنو من منہ الناسو علا دمائهم و اموالهم مومن غدے چخلت یمین پخپل وینا مال گرزی مومن نبد مومن مال او وینا محفوظی نن وینا مال محفوظ دی او بلنا خپل مسلمان ملکی مندی او بلنا یریگو یا اللہ من سب تتا ہونے خیلی دمگا تمن تتا خیلی ہوتا تیسی کتا خیلی پوشوی ہاں مومن نخیلی تا مومن تا مسلمان نخیلی ازدہ کا کستا خوخی دی پوشوی ہر کیا پلے برخیلی والقانتین والقانتات تابدار سڑی تابدار زنانا والصادقین والصادقات رشتنی سڑی رشتنی زنانا یو زنانا خپل بچی ته وی دې خواراشه شیشه دلدن کوم اکوړو کې چې موږ رانو سړي سره جیب دلاس کو خالی جیب هغه لاس کا نبی اسلام قتل ورتا چدا شیشه ورتی هغه شیشه ولا ورکو وی او زنانا کتا دې خپل بچی لا شیشه نه ورکړې سامل نامه کې یو درو لیکل شیو خپل قطره بچی ته را شیشه را کوم ورنه یو درو لیکل پوښي والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات رشتنی سڑی رشتنی زنانا انہو کانا صادق الوعد دا اسماعیل رشتنی دے وعدیو اللہ صفاتو کو تر رشتنی شا صحابہ صفت کی خلق خدای بری صفت کی والخاشعین والخاشعات آجزی کون کی سڑی زنانا عجز کوا دا مو چې دنیا ماروانا کړل یا زما په سر ټینګ نه لږ گزاره کوه واښي لږ گزاره کوه عزت الله خپل عزت غریبی الله ته ظاهرول بس من محتاج یو په مقدس مکه بل څوک نشته چې څه امداد کی تعاون کی بغیر د اسبابونه هیڅ څوک نشي کولی
هیڅ څوک نشي کولی. عزیر علیہ السلام لارې بندي دا کلی روان پروت دی. انا یحیی هذه الله بعد موتها، دا روان کلی دا خلک الله مسل ژوندی کی. فاماته الله، الله وفات 100 عام سل کاله پروت دی. ثم بعثه قال کم لبثت، څومره دې تېرې کړې یا دې تېرې کړې؟ هغه فرمایي لبثت یوما او بعض یوم. ځان پته ورته نه وه، یا بدا وایي چې عزیر علیہ السلام ته د ځان پته نه وه، یا بدا وایي چې دروغ وایي. دا ته ویلی شي نو چار صدي والا به ضروري چې پیغمبر عزیر علیہ السلام ته چې دروغ وایي نه خبر ده ځان واشي. بل څه نشته، بل څه کسی دی، عاجز مخلوق دی. زکریا علیہ السلام د خپل زوی نشته، نه مې بابا نه لاړ چې تاله به زوی راکړي. خدای ته وګورئ سړیه، بابا ځان لا غریب خدای خبر دی څنګه کې پروت دی. څه تعریف شته یا نشته پوه شوې. زمونږ علاقو کې ټبان نه چې واوړې دغه ځای کې کوتا قبر ورته وي، کوتا نکو کې خر ته وي. پهلے شیخ القرآن شاگرد مولانا حفیظ الرحمان صاحب ژوندی دی، شفیق الرحمان صاحب. شیخ القرآن نے پہلے رحمہ اللہ راغلی او ټبات ته هلته کې جلسه وه وشوه. شیخ صاحب خو توحید جدا انداز بیان شو، جلسه خوره شوه. نو ناسي خو یو ذمېدار سړی دی هغه کلي جو دا توحید به پې بد لګېدلی ځکه توحید ګران شی دی. شفیق الرحمان صاحب ته وایي مولوی جی تاسو کو پته دی کھوتا کیسا کھوتا سا؟ تاسو ته پته شته د چې رد وکړو دا څنګه خرو جو څه لګیا دی. شفیق الرحمان صاحب دی لګیا دی، هغه لګیا دی. شیخ صاحب دا خبرې وایي چې قرآن پاسې دا سړی اوس خلاص کړه. هغه راغی ورسره کېنه وستا او د شفیق الرحمن هېڅ جنګ نشي. ته هم وایې چې خرو، دی هم وایي چې خرو. په دې خو اتفاق دی چې خرو که نه وی او جي البته تا ته به شجره نسب معلومي چې داسې خرو داسې خرو داسې خرو داسې خرو. ای سړیه زر ځله ووایه خو خر خو خرو که نه خر نه یاره نو خر سر یې خف کړلی امداد ترې غواړي. هغه کوته قبر شته ته که ته لاړې نو هلته یو ساعت به ولاړې تپوس کوته قبر شته تا ته به مال یوسف پرې تېروتې پوه شو. دا چې قرآن پرېښودې څوک خرو ته په سجده دی، څوک بل سجده ته سجده دی. والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، خیرات کو ان کی زنانہ، خیرات کو ان کی سڑی، خیرات کو ان کی زنانہ. والصائمین والصائمات، روزدار سڑی روزدار زنانہ. والحافظین فروجهم والحافظات، حفاظت کو ان کی رب العزت ان سڑی و زنانہ. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یاد ان کی اللہ تعالیٰ سڑی و زنانہ. اعد اللہ لهم مغفرہ، دا چې خلکو له ما مغفرت ته ورکړي الله تعالی فرمایي واجر عظیم لوی اجر. نو دا دنیا خبرې دي، دا توحید سنت مرکز دی، دلته بیانېږي. تاسو صرف دا کوئ د خپلې مدرسې حفاظت، د دې تعاون، دا دنیوي چې څه ضرورت دي د دې مدارسو جوماتونو تاسو قوم په خپل ذمه واخلئ. دا علما صرف پرېږدئ چې دوی ته قرآن حدیث وکړي. الله دې موږ د عمل توفیق راکړي. ډېر مختصر او 15 منټه کې څو معنا زیات واخلم. من ذنب الأسود معذرة واخر